نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا البجمع در الشريف يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله دا الله رب العزت فضل و کرم باندې په مونږ او تاسو باندې الله رب العزت یو بهترین میاشت تیرې کړې چلاول رمضان مبارک میاشوا رمضان و ذی القعده و ذی الحجه و شوال میاشوا عید الاضحی د دین پس هم په مونږ او تاسو باندې یو محترمه میاشت را روانه ده چې هغه ته محرم وای ان شاء الله که الله رب العزت مونږ له توفیق را نصیب کو یو دو جمعې وروسته به ان شاء الله د هغه تاسو ته وضاحت او تفصیلی بیان کوم نن مې اراده ده صحبت مجلس د نیکانو مجلس انسان نصفه د ورکی او انسان څنګه پدې کې کامیابیږي او د بدن او مجلس نزان پرېس کول ځکه معاشره کې زه وینم ډېر زیات چې مونږ نن ځای په ځای مجالس جوړ کړي دي او زمونږ د آئین وز دا کمه نوجواني طبقه چې کمه ده د دې شرکت په دې بدعملي مجلس کې ډېر زیات دی زما اراده د دې خبرې ده چې دا نن جمعه او که الله مونږ له آینده جمعه توفیق راکړو نو ان شاء الله په دې به تاسو ته یو څو خبرې کوم زمونږ د پارسی یو شاعر تیر شوی او یو د پښتنو زبان یو شاعر دی رحمان بابا په نام چې تاسو مونږ او تاسو یادو
د پارسی شاعر شیخ سعدی سے فرمائی گلستان کی دا شعر دے وی فسر نوح با ابدا بنو شس خاندان بنو تش گم شد سگے اصحاب کا پہ روز چند مردم شد اشارہ کئی فسر په عربی په پارسی کې وی زویتا دو نوح علیہ السلام زوی کنعان چې مونږ او تاسو ټول ته به نامه راځي دا د نوح علیہ السلام زوی چې دې د خپل پلار تابعداري ونه کړله د نوح علیہ السلام د نوح علیہ السلام د مجلس تابعداري ونه کړله بلکې نوح علیہ السلام هم ونه منلو نو شیخ سعدی سے فرمائی وی چې کله بسر نوح با ابدا بنشست خاندان بنو تش گم شد وی کله چې د پلار تابعداري ونه کړله الله رب العزت د خاندان نوم ورک کړو قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي عذاب نوح چې کله رالو نو دې خپل بچی ته وې کنعان ته او بچی نن دې دا کشته کامیابی ده دې کشته تر اوخه ځکنه هلاکېږي نو کشته ته ولخته الله رب العزت وتسوي ویلیس باهلک و اے نوح علیہ السلام داستا د اهل نه ده حالانکه پیدام د نوح علیہ السلام نه ده خود خاندانی د نوح علیہ السلام د نبوت او داغه د حکم تابعداري ونکړه د کفارو په مجلس کې بکې نستو کفار خوخلل نو الله رب العزت تسوي ليس باهلك داستا اهل نه ده نو سعد سے فرمای وی الله رب العزت د نوح علیہ السلام د زوی کنعان نوم د نبوت د خاندانی د نبوت چې کومه سلسله د نوح علیہ السلام د منصب نه الله رب العزت کټ کو انو به مرکش کومو تاسو سوچ وکړو د آدم علیہ السلام نو اخر تر نبی صلی الله علیه وسلم پورې دنیا ته چې کوم نبی او کوم رسول لاغله دي کم چې په قران کریم کې ذکر دی او کم نه دی ذکر مونږ او تاسو دا غیر ډیر په احترام دا غینم اخلو نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام آدم علیہ السلام دا غیر نوم مونږ ډیر په احترام باندې اخلو کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه دي او څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ډیر پاتې شوی مونږ د هغه نوم ډیر په احترام باندې اخلو رضی الله تعالی عنهم او عنه عنها
زمونږ د زړه هغه محبت د هغې سره دی. او بله کوم چې د پیغمبرانو د انبیاو دشمنان پاتې شوي دي د نبوت تابعداري نه ده کړې د رسولیت تابعداري نه ده کړې نو هغې سره زمونږ فطرت د انسانیت فطرت د هغې سره په زړه کې بغض دی. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ بل ځای کې فرمایي وَلَا تُلْقُوا بِأَنفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ تاسو مه غورځوئ ځان په خپلو لاسونو باندې هلاکت ته او تاسو مه غورځوئ ځان په خپلو نفسونو باندې هلاکت ته. نو چې کله مونږه د مجلال د نیکاملو په مجلس کې زندگی اختیار کړه نو انشاءالله دا د انسانیت او بلکې د دې فرد د دنیا او د آخرت کامیابی ده. بیوی شیخ سعدی صاحب سگی اصحاب کاپ روز چند مردم شد وی د اصحاب کاپ سپی دا واقعه ډېره غټه واقعه ده. قرآن کریم کې 15 سپاره کې سورہ کاف کې ذکر ده. خو یو کسان د نیکملو د ټولګیو د عیسی علیه السلام په زمانه نه پس ظالم باچا راغلی او خلک ټول کفر ته بلل او چا به چې د اسلام نوم اغستو نو هغه به ختموو. نو دیو په لاره باندې روانو د ملګري یو ځای شو چې زه یو دشته کې به پناه واخلو یو غار کې پناه واغست. په لاره چې روانو نو یو سپی د شپونکي سپی دیو سره ملګری شو دیو به دا شړلو خو د اسپې په دیو پسې وروانو آخر ورته الله ګویا کو وایي زه ستاسو څوکیداري به کوم زه ستاسو ملګری یم. شیخ سعدی صاحب څه وایي مردم شد چې الله به انسان جوړ کړي ورنس په قیامت په دغه سپي له الله رب العزت د انسان جسامت ورواچي او دی به جنت ته ځي. بلغم بن بغوره د موسی علیه السلام په زمانه کې یو بزرګ تیر شوی یو بزرګ په هغه وخت سره ډېر مستجاب الدعوات د موسی علیه السلام مخالفین بلکې د خدای تابعداري د خدای ومنل اډه غټه واقعه ده په خپل ځای سره. خو الله د کفر ومنل او د موسی علیه السلام تابعداري ونه کړله نو مستجاب الدعوات نو موسی علیه السلام قوم ته ډېر توحایف مخې ته کړل و چې موسی علیه السلام ته خیرې وکړه. دې دوران کې د ځان ته خیرې شروع کړې. علما لیکي تاریخ لیکي چې د زبان د سینې پورې راورسېد او یو د سپي ډانچه ترې جوړه شو یو سپی ترې جوړ شو کلب. نو تاریخ لیکي چې د بلغم بن بغوره سرمن به الله دې سپي ته ورواچي
د انسانیت په شکل به الله د جنت ته داخل کی او دا سپیش صورت چې کم دی دا هغه به هغې ته ور واچولی شي نو یو سپی د یو څو کسانو مجلس اختیار کړ نو الله رب العزت ته انسان جوړ کړ کله چې انسان نیک عمل او د الله د حکم تابعدار وي د په عباداتو سره کامل وي دا انسان دی د آخرت سوچ لري د دنیا د معاشرې د عبادات سوچ لري د انسانیت د معاشرې سوچ لري د اسلام په احکاماتو زندگی اختیاري نو دا انسان دی اسلام دی ته انسان ویلې او کوم وخت چې دا انسان د اسلام خلاف زندگی تیری نو اسلام په ظاهر باندې دی انسان ښکاری خو په باطن کې دی د حیواناتو سره فرق نه راځي په ظاهر دی ته اسلام انسان نه وي انسان الله رب العزت هغه چاته وایي چې دی د احکاماتو پابند وي د قرآن کریم د شریعت پابند وي او په وخت د زمانه د رسول سره زندگی تیری د سنتو تابعداري کوي نو دا انسان دی نو موږ تاسو چې کم دی په مجلس ته نیکانو کې خپل زندگی اختیار کو اولاد زمونږ او تاسو چې موږ او تاسو د بدعملو د مجلس نه خپل اولاد بچو د دې په ګوره زمونږ او تاسو نه الله تپوس کوي چې تا د بچی تربیت څنګه کړو زه په معاشره کې وینم په دې معاشره کې چې دا څومره د بدعملانو طرف ته انسانان تللی د پوډرو په نشه کې مبتلا د چرسو په نشه کې مبتلا دی د هر قسمه نشه کې چې مبتلا شوی نو د دې دقه یو وجه ده وجه دغه ده چې د بدعملانو په مجلس کې زندگی اختیار کړي د نیکانو د مجلس نه دی دور شوی نو به دنیا هم تبا آخرت هم تبا دنیا کې خو ما او تا به وینو او چې بیا ته کله تپوس وکړي چې بعضې معاشره کې ما د تپوس ته کړی دی ډېر چې زه ستاسو دا کار شروع کوم څنګه به وي خدای دې ته وساته او په دې باندې د دوی بې دا یقین وي چې دا انسان هلاکت ته رسوي نو مونږ او تاسو باندې دا لازم دی چې په خپل ځان هم د بدانو د مجلس نه وساتو او په مونږ او تاسو دا لازم دی چې خپل بچي او خپل نسل فصل چې دا د بدانو د مجلس نه وساتو هر هغه مجلس چې د بدانو دی چې معاشرې ته نقصان دی د نفس ته نقصان دی چې ما ته په دې پوهېږو چې دا مجلس د دین او د اسلام مخالف دی چې خصوص ما ته ځان د هغې نه بچ کړو نو بیا به ما ته د انسانیت په مرتبه کې داخل شو نو بیا دنیا ښایسته او انشاءالله دا زما ایمان او عقیده ده چې الله رب العزت به زموږ آخرت هم ښایسته کوي
ذهن کې یو خبره یاد وساتئ دا زموږ د مبلغینو حضرات مجالس چې څومره دي تبلیغ حضرات دا هلته کې یو زندګي داسې اختیار کې چې دا حالانکې دی کې هر قسمه خلک ځي خو هلته کې هغه مجلس د هغه وخت یو خو د الله په کورونو کې او بل دا چې مجلس د نیکۍ په سوچ تلی مکمل ټول د نیکۍ په سوچ تلی هلته دې نه څه مفتي او عالم دین ته نه جوړېږي خو دا پر سړی راوچت کړي دا یو څو پر د راوچت شو دغه شانته د مبلغین حضرات یې بوځي چیله چې پې ولکې دا څلوېښتو ورځې یا څلور میاشتې د نیکانو په مجلس کې هلته پاتې نو دا مجلس د دې د هدایت یو ذریعه جوړه شي تاسو په معاشره کې دا وینئ کوم وخت کې چې دا انسان واپس راځي تاسو به ډېر کتلی چې الحمدلله پټکي والي او تا ته به د نیکۍ دعوت درکوي تا به د بدۍ د دعوت نه بچ کوي الله طرف ته به دې رابلي ډېر په معاشره کې ما کتلي ولې هلته کې مجلس د نیکانو او دا زندگی په مجلس د نیکانو کې یو څو ورځې تېرې کړي الله رب العزت دا مجلس د دې دپاره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه جوړه کړي نو په معاشره کې بیا زم خوښوم تیم خوښوي او بل هم خوښوي هغې ته موته بیا د ښه سوچ لرو پلانکینه خو ډېر ښکلی انسان جوړ شوی موږ څه وایو پلانکینه خو ډېر ښکلی انسان جوړ شوی ولې ځکه هغه د نیکانو په مجلس کې زندگی اختیار کړي نو چې موږ او تاسو سوچ وکړو چې زندگی د نیکانو په مجلس کې تېره کړو او دا یو څو خبرې دي بالخصوص د موبایل متعلق انګریز په موږ او تاسو ما تقریبا یو شپږ کاله وړاندې دې متعلق د جمعې خبره کړې وه انګریز په موږ ته ډېر زیات کوشش کړی چې دا مسلمانان به څنګه د مسلمانۍ نه ختم شي دا به د پیرنګیانو تابعدار جوړ شي ګوره د موبایل سره زندگی تیرول دام د مجلس زندگی ده مجلس اصل په عربی کې ناستې ته وایي نو انګریزانو په دې باندې ډېر سوچونه کړي دي یو خو د موبایل په ذریعه باندې زموږ د ماشومانو د لاسونو نه کتابونه اوچت کړي دي که په کور کې دی او که په هر ځای کې دی خو زموږ معاشره کې چې ته وګورې هر چا سره موبایل لاس کې دی او زمونږ د مشرانو نه د لاس نه تسبیح اخوا کړي دي یو مبلغ ازر یو مولوی صاحب راته خبره کوله وای زما په مقتدیانو کې یو مبلغ حضرت خو ډېر وای ښه انسانو ډېر خلک یې وای الله طرف ته رابللي و بلکې د تهجد مونځ به هم د هغې نه قضا کېدو ځکه چې په جماعت کې به زما زندګي تېرېدله به راتو مجلس کې جماعت کې به اکثر ناست وای څه وخت دی په دې جماعت باندې بند شو یو مونږ دوه مونځ له به رالو نور به اکثر نه راتو ما ته به دې خلکو هم شکایتې کولې وای چېرې پلانکې مونځ له نه راسي
وای به ما زه لاړم په هغې پسې کور ته خاص دعوت لپسې چې ولې امیر صاحب وی هغې راته وویل چې مولوي صاحب په یو غټ مصیبت باندې اورېدلی یم بلکې دا به زه تاته ووایم چې الله رب العزت وی د خپل کور نه لرې کړم یو وجه ده موبایل مې وی لاسته راغلی موبایل وی داغه مبلغ حضرات د خولې خبرې دی او بیا هغه مولوي صاحب ماته وی قسم په خدای چې هغه مبلغ راته وی چې قسم دی تاسو سترګې نشم میلاوهلی ځان نه داسې بې غیرته ښکاري وایي داسې په یو ګناه کې مبتلا شوی یم چې پاسېدی دې نشم چې پاسېږم ټیم ختمي ها موبایل ښه شیم دی خو چې کله ستا د زندګۍ د فوایدو په بنا یې ته استعمالې او چې تا ورته عمر وقف کړی دی زمونږ نن ټول مجلسونه دې خراب کړي دي او بله خبره دا ده که مونږ خپلو بچو له په خپله باندې ویلو نو الله رب العزت څه فرمایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه تاسو ځان په خپله باندې په خپلو لاسونو هلاکت ته غورځوئ دا بچی سبا د دې پلار دشمن وي دا بچی سبا د دې والدینو د خویندو د مشرانو د کشرانو دشمن وي ځکه هغه سره لاس کې یو داسې عمل را د شیطان سبب یې څوک جوړلی سبب یې والد جوړلی والدین جوړلی د یو شي ضرورت دی بیله مسله ده د یو شي ضرورت نشته چې ما او تا خپل بچي په خپله باندې هلاکت ته غورځو نو خصوص چې ما او تا خپل بچي په خپله باندې د نیکانو په مجلس کې زندگی تیرو او د بدانو د مجلس نه نفرت کو ها زندگی به د بدانو په مجلس کې نه تیرې البته دعوت ولا ورکوا رابله الله طرف ته خو زندگی به سره نه اختیاره رحمان بابا سوې د متعلق په مجلس د علماو بسر زر شککانه بوشه او خشاک سوی په مجلس د علماو بسر زرش ککانه بوټه او خشاک ما بده باندې سوچ کو د شعر باندې رحمان بابا په د شعر باندې چیرې د دې تعلق د انسانیت سره ده نو کانه بوټه پکې څنګه رال پګار چې انسان په سر زرش او اشاره د رحمان بابا کانو بوټو ته یو دې کې دا فواید دي چې د نیکانو په مجلس باندې همیش د الله فضل او رحم او کرم او مهرباني د الله د نیکانو مجلس د الله د رحمت نه امید نه د نیکانو مجلس اکثر د الله د رحمت سره تعلق ساتي کوم ځکه چې د نیکانو د علماو مجلس لګیدلی نو تا ته به هلته فایده میلاویږي که چېرې ستا دا انسان د یو کاڼې په شانتې زړه ولې نه د بوټي په شانتې ولې دی نه خدای به د علماو د مجلس نه پیدا راوچتی
د نیکانو د مجلس نه به دی پیدا راوچتی خو چې کوم وخت کې دی بله دا ده چې بوټي او کاڼې د غلطیو په د الله رحم وي نو د الله رحم هم په دې کاڼو په بوټو ورسره شامل وي د اخرنۍ خبره کوم ټایم ختم دی یو سړی ډېر بد عمله دی خو چې کله د نیکانو مجلس ته داخل شي نو د الله په رحم کې داخل شي کوم وخت چې انسان دغه دکان ته ور داخل شي د خوشبو دکان ته نو په دې به خوشبو لګي کدی بازار باندې ډېره ګندګي اچولي خو دې باندې بیا خوشبو الته لګي نو خصوص چې مونږ او تاسو خپل بچي او خپل ځان د بدن او د مجلس نه محفوظ او زندگی اکثر د نیکانو په مجلس کې تیر کو او بل دا موبایل چې کم زموږ ضرورت چې د ضرورتو مطابق استعمال کو چې د غیر ضرورتو مطابق د نه استعمالو ځکه دا د دنیا او د آخرت د انسان د دنیا او د آخرت نقصان دی او زموږ د نیکانو مجلس دا د انسان د دنیا او د آخرت فایده ده نو همیش ته بارا چې مونږ او تاسو د خپل بچی نه دا تپوسو کو چې بته چرته وي زندگی دې چرته تیر کړه ګوره یاد ساتئ چې الله بستان هم دا تپوس کوي بیا الله بستان دا تپوس کوي چې تا خپل بچی ته څه ویلو د خپل بچی تربیت ته څنګه کړي ان شاء الله که خیر زندگی و د بچی په تربیت باندې بیا زه خبره تاسو ته کوم نو الله رب العزت د ما تاسو له ټول د اعمال توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت د موږ تاسو همیش د نیکانو په مجلس کې ولیکل کی او رس په قیامت موږ تاسو الله د نیکانو په مجلس کې را پاسي او د بدن او د مجلس دی الله موږ تاسو په دنیا او په آخرت ټول کې محفوظ کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين